Assalamu alaikum. Welcome to the topic of microbiology. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی د سکوپ اینڈ هیستوري اف مایکروبیولوژي. مطلب دا زموږ لومبي ټاپک دی، لومبي لیکچر دی ریلیټډ ټو دی مایکروبیولوژي. او په دې کې به هم موږ چې دی نو همدا ډسکس کوو چې آیا مایکروبیولوژي څه ته ویل کېږي، د دې د هیستوري د کوم ځای نه راخله، او د دې سره سره چې دی نو مطلب موږ سره چې دی نو د مایکروبیولوژي کې به کم فیلډز کې استعمالیږي، د دې چې دی نو هیومانیټي ته فایده څه ده. او دغه شانتي مطلب دا چې هیستوري کې داسې څه چل وشو چې د مایکرو بایولوژي چې دی نو د نن سبا دومره سکوپ دی. ٹھیک ده، نو ان شاء الله دا ټول ارسو په دې کې چې دی نو کور کوو چې آیا سکوپ څه دی، هیستوري اف مایکرو بایولوژي څه ده، مایکرو ارګانیزم څه ته ویل کیږي، او آیا د دې موږ سره چې دی نو دونه اهمیت څه دی. ٹھیک ده، نو دا ټول ارسو چې دی نو په دې کې موږ ډسکس کوو چې سکوپ پلس هیستوري پلس امپورټنس اف دی مایکرو biology. نو کوم راشو what is the definition of microbiology دا نو microbiology ویل کیږي څه ده. نو دا ډیر آسان دی که تاسو مطلب وګورئ نو micro means small and biology means study of life. خو دې کې موږ دا خبره کوو چې آیا دا موږ چې دی نو د څه سټډي کوو، آیا موږ چې دی نو دا د کوم یو لایف په باره کې چې دی نو سټډي کوو، د داسې کوم یو ارګانیزم دی چې د هغه په باره کې به موږ چې دی نو سټډي کوو. اوس که دې کې موږ وګورو نو microbiology is the study of microorganisms. مطلب دا چې داسې ارګانیزمز چې هغه مونږ سره سدي بالکل مایکرو ارګانیزمز دي، بالکل سمال ارګانیزم دي. نو چې کله د هغې په باره کې سټډي کوو نو دا مونږ اصل کې مونږ په کوم یو فیلډ کې وایو، دا په مایکرو بایولوژي کې وایو. ٹھیک ده، سو microbiology is the study of microorganisms. د microorganisms په باره کې هغه ارګانیزم چې هغه ډیر زیات سمال دي د هغې په باره کې ته سټډي کې، نو دې ته موږ څه وایو، مایکروبیولوژي وایو. ټیک ده، اوس دې کې خبره دا ده چې دوز being unicellular, multicellular یا acellular. ګوره دا کم ارګانیزمز چې کم دي که نه، ګوره چې کله موږ د مایکرو ارګانیزمز خبره کوو، مایکرو ارګانیزم، نو په دې کې بیا موږ سره څه راځي. نو که تاسو خیال کړئ په دې کې چې دی نو موږ سره بیکټیریاز شو، په دې کې موږ سره وایرسز شو، په دې کې موږ سره چې دی نو فنجای شو، دا ټول په څه کې راځي، دا موږ سره په مایکرو ارګانیزمز کې راځي. نو چې کله ته د بیکټیریا، د وایرس، د فنجای او د دې نه علاوه چې نور څونه ارګانیزمز دي په هغې په باره کې ته سټډي کې، نو دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ وایو مایکروبیولوژي. اوس دې کې خبره دا ده چې دا کوم ارګانیزم چې دا ملټي سیلولر دي، سوري چې کوم دا بیکټیریاز دي، وایرسز دي، فنجای دا، نو دې کې ما سره څه چې دی نو څه ارګانیزم داسې دي چې هغه یوني سیلولر دي، مطلب دا چې په هغې کې یو سیل نه، او څه داسې ارګانیزم دي چې هغه ملټي سیلولر دي، او څه داسې ارګانیزم دي چې په هغې کې بالکل د سیل د سره شته نه، ای سیلولر دي. ٹھیک ده، نو دا موږ مخکې چې دی نو ډسکس کوو چې آیا مایکروبیولوژي کې دا یوني سیلولر کم دي، ملټي سیلولر کم دي، او ای سیلولر ارګانیزمز چې دی نو کم دي. ٹھیک ده، نو دا ټول خبرې په دې کې ډسکس کوو. خدای یاد ساتئ چې کله د مایکروبیولوژي په باره کې موږ سټډي کوو، لومبۍ خبره خدای چې د مایکرو ارګانیزمز خبره به کوو. دویمه خبره دا چې دا به ګورو چې آیا دا یوني سیلولر دي، که دا ملټي سیلولر دي، او که دا ای سیلولر دي. مطلب دا ای سیلولر مطلب دا دی که نه چې په دې کې داسې ارګانیزم شته چې هغې کې خو یا یو سیل وي، یا به پکې چې دی نو دوه سیلز وي، یا به پکې چې دی نو اړو سیل وي نه. ٹھیک ده، اوس دې ځای کې راځو مایکروبیولوژي انکمپاسز نیومرس سب ډسپلن. ګوره هر یو شي چې تاسو وګورئ، که مثال په طور موږ د بایو خبره وکړو، نو په بایو کې که تاسو لیدلي نو د هغې بیا مختلف برانچز دي. ٹھیک ده، نو دا برانچز یې ولې دي؟ ځکه چې په بایو کې خو صرف لایف دی، نو په لایف کې خو بیا ډېر شیزونه دي که نه، ډېر هر څه داسې دي چې هغې په باره کې موږ سټډي کوو. نو چې دغه شانتې موږ مایکروبیولوژي وګورو که نه، نو نه دی بیا چې دی نو ما سره سب ډسپلنز دي. سب ډسپلنز مطلب دا چې د دې مختلف برانچز دي. اوس په هغې کې کم دي؟ په هغې کې تا سره وایرالوجي ده. وایرالوجي څه ته ویل کېږي؟ د سټډي اف وایرس ده. بیکټیریالوجي څه ته ویل کېږي؟ د سټډي اف بیکټیریا. ٹھیک ده، دغه شانتې چې دی نو که موږ وګورو مایکالوجي شوه، امیونالوجي شوه، پیراسایټالوجي شوه چې هغې کې پیراسایټ شو، امیونالوجي چې د امیون سیسټم شو. ٹھیک ده، دغه شانتې مایکالوجي شو چې هغې کې موږ چې دی نو زیاتر ریلیټډ ټو دی مایکوسس او دغه شیزونه چې دی نو ډسکس کوو، مطلب د فنجای ریلیټډ خبرې چې دی نو موږ ډسکس کوو. نو دغه شانتې په مایکروبیولوژي کې مختلف ډسپلنز دي. ٹھیک ده، په هغې مختلف ډسپلنز کې چې دی نو وایرالوجي هم راځي چې موږ د وایرس په اړه کې سټډي کوو. که نن سبا کې تاسو وګورئ نو د ټولو نه غټه مسله د څه سټارټ ده، د کووډ
د کووډ 19 مسله سٹارټ ده کنه. اوس د کووډ مسله چې کوم سٹارټ ده نو ګوره کووډ مونږ وایو چې دا په څه کې راځي، دا په وایرس کې راځي. چې کله دا په وایرس کې راغی نو وایرولوژي از د برانچ اف مایکروبیولوژي، مطلب دا چې وایرولوژي د چا برانچ دی، دا د مایکروبیولوژي برانچ دی. مطلب دا چې دا به مونږ په څه کې سټډي کوو، په مایکروبیولوژي کې به سټډي کوو. نو اوس چې څونه هم د دې کووډ 19 په باره کې دوی سټډي کوي کنه، نو دا په کوم یو کې راځي، دا په مایکروبیولوژي کې راځي. خو که بیا مونږ د دې سب ډیسپلین ته وګورو چې آیا سب ډیسپلین کې دا په څه کې راځي، نو دا مونږ سره په وایرولوژي کې راځي. ٹھیک ده. ها اوس دا خو شو د دې چې د نو بیسیک ډیفینیشن چې آیا مونږ سره مایکروبیولوژي څه ته وایي. که تاسو نه څوک تاسو وکړي چې آیا واټ از مایکروبیولوژي، نو تاسو به ورته سمپل الفاظو کې دا ووایئ چې مایکروبیولوژي هغه سټډي ته ویل کېږي چې په هغې کې مونږ مایکرو ارګانیزم سټډي کوو. مایکرو ارګانیزم څه ته وایي؟ هغه ارګانیزمز چې هغه بالکل سمال وي او په نظر باندې نه راځي، او د هغې دپاره به مونږ چې دی نو څه استعمالو، د هغې دپاره به مونږ مایکروسکوپ استعمالو. اوس په هغه ارګانیزمز کې بیا ما سره چې دي نو یونی سیلولر ارګانیزمز هم دي، ملټي سیلولر ارګانیزمز هم دي، ای سیلولر ارګانیزمز هم دي. نو دا ټول ارګانیزمز بس کې راځي دا په مایکرو ارګانیزم. خو که بیا موږ د دې د سب ډیسپلین خبرو وکړو، نو په سب ډیسپلین کې بیا چې دي نو د دې وایرولوژي شو، بکټریولوژي شو، مایکولوژي شو، امونولوژي شو، پیراسیټولوژي، دا ټول د چا برانچز دي؟ دا د مایکروبیولوژي برانچز دي. صحیح ده. ها مخکې زوم چې آیا په دې ټاپک کې چې دینو موږ سره راځي. اوس که موږ دې کې وګورو، موږ نومې خبره د مایکروبیولوژي وکړه چې آیا موږ براډلی مایکروبیولوژي څه ته ویل کېږي. ټیک ده. خو که اوس موږ دلته راشو کنه چې واټ از مایکروبیولوژي، سو مایکروبیولوژي ویل کېږي څه ته. اوس په لږ ډیټیل کې لاړ شو چې آیا مطلب دا چې ډیټیل کې مایکروبیولوژي څه ته وایي. نو ګوره دا اوته د مایکرون نه مایکرون د مایکرو مطلب څه سمال اینڈ بایولوژي مطلب دا چې د سټډي اف لایف. اوس ګوره دې کې خبره صرف دا ده کنه چې دا کم د مایکروبیولوژي په باره کې چې مونږ کوم سټډي کوو، نو آیا دا کم داسې ارګانیزمز دي چې هغه پکې مونږ ډسکس کوو. نو الریډي مونږ دا خبره وکړه چې آیا په مایکروبیولوژي کې مونږ کوم ارګانیزم ډسکس کوو؟ سمال ارګانیزمز. ٹھیک ده کنه. سمال ارګانیزم څه ته ویل کېږي؟ هغه ارګانیزم چې هغه بالکل په نظر باندې نه راځي، لکه بکټیریا شو، لکه وایرس شو، لکه فنجای شو. نو دا په څه کې راځي؟ دا په مایکروبیولوژي کې راځي. اوس دغه برانچز چې کله زه په مایکروبیولوژي کې سټډي کوم، نو مطلب هغه په سب ډیسپلین ته وړي، لکه وایرولوژي، بکټریولوژي، پیراسیټولوژي. ټیک ده. نو مونږ خو نه زو، خو دې ځای کې صرف مطلب مې دا دی چې مونږ د دې لفظي معنی وګورو. نو لفظي معنی د دې څه ده؟ د دې لفظي معنی چې دی نو هغه د مایکرون، چې د مایکرون مطلب دی سمال، او د بایولوژي مطلب دی څه؟ سټډي اف لایف. نو د کوم یو لایف سټډي کول هغه ارګانیزم چې هغه ما سره سمال دی، لکه بکټیریا، وایرس، فنجای. ٹھیک ده. نو دا خو شو د دې بالکل بیسیک ډیفینیشن. اوس کوم د دې راشو چې آیا کم داسې ارګانیزم دي چې هغه ته به موږ سمال وایو. نو سیمپلی خبره یاد ساتئ کنه چې هغه ارګانیزم چې هغه ماته په نظر باندې نه ښکاري او هغه الایف دي، مطلب دا چې ژوندي دي او هغه چې دی نو د هغې څه لایف دی، د هغې څه زندګي ده، نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ سمال ارګانیزمز وایو. اوس دې ځای کې دې څه وایي؟ with the studies of entities too small to be seen with the naked eye. مطلب څه؟ چې هغه ارګانیزم چې هغه ډېر زیات واړه وي او هغه to be seen with the naked eye. to be seen with the naked eye مطلب دا چې هغه بالکل په نظر باندې چې دی نو مطلب ډیر زیات چې دی نو ارګانیزمز داسي چې هغه مونږ سره په نظر باندې نه راځي. ټیک ده. نو دې ته کې کوم خبره وکړو 0.1 mm نه چې کوم واړه دي ما سره، نه هغه ما سره چې دی نو په مطلب په نیکډ آی باندې نظر نه راځي، نو هغه ارګانیزم چې هغه زه په خپل د سترګو باندې نه وینم، نو دې ته موږ څه وایو؟ سمال ارګانیزم. دې ته موږ وایو مایکرو ارګانیزم. ٹھیک ده. اوس که تاسو سوچو کې نو دا کووډ 19 شو یا دا وایرس شو یا دا بکټیریا شو، د دې نه علاوه سټافیلوکوکس ارویس شو، داسې نورې ډېرې بکټیریا شو، انفلوئنزا وایرس شو، نو دا موږ په نظر وینو نه. د دې لپاره موږ څه استعمالو؟ مایکروسکوپ استعمالو. او دغه مایکروسکوپ چې دی نو د دې غټ کردار دی په میډیکل مایکروبیولوژي. صحیح ده. ها اوس راځو ډیفرنٹ پرسپیکټیو اف مایکروبیولوژي. مطلب دا چې مایکروبیولوژي زموږ ته څه فایده راکوي، آیا د دې چې د نو څه امپورټنس دی. لومبه خبره خدا کنه چې کلیکشن اف ډیسپلینز بای مایکرو ارګانیزم. لومبه خبره خدا چې پدې کې موږ ته فائدہ دا او شو چې موږ ته پته ولګي دا چې پدې کې سب ډیسپلینز هم دي. لکه سب ډیسپلینز نه سم مراد دي
کلیکشن دی پکې د ډیسپلن لکه مونږ دا خبره وختیم وکړه چې د بیکټیریا د پاره به پکې چې دی نو بیکټیریولوژي وي او که وایرس دی نو هغه به مونږ په وایرولوژي کې اچو نو که د بیکټیریا یو شیز دی یو سمال ارګانیزم دی هغه سمال دی خو هغه بیکټیریا کې راځي نه به مونږ په بیکټیریولوژي کې سټډي کوو او که هغه په وایرس کې راځي نو هغه به مونږ په وایرولوژي کې سټډي کوو ٹھیک ده نو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې یو دی بیکټیریولوژي یو دی وایرولوژي نو دی وایي چې موږ سره پکې کلیکشن اف ډیسپلنز دی بای مایکرو ارګانیزم لکه یو ډیسپلن پکې موږ سره د څه دی د بیکټیریا دی یو ډیسپلن پکې د وایرس دی یو ډیسپلن پکې د فنجای دی یو ډیسپلن پکې د پیراسایټولوژي وشو نو دغه شان دی وایي چې موږ سره پکې کلیکشن اف ډیسپلن بای مایکرو ارګانیزم دویمه خبره دی سکه چې د confluence of disciplines to study microbes مطلب دا چې په دې مایکروبیولوژي کې موږ ته فائدہ دا ده چې په دې کې به موږ د مایکروبس په اړه کې سټډي کوو اصل کې مایکروبیولوژي ویل کېږي د سټډي اف مایکرو ارګانیزم او مایکرو ارګانیزم ته سمپلی مایکروبس هم ویل کېږي مایکروبس هغه سمال ارګانیزم چې په نظر باندې ناراضي نو دې کې موږ څه کوو په دې کې موږ چې دینو د سټډي اف مایکروبس کوو مایکروبس مطلب څه دی چې بیکټیریا وایرسز فنجای پیراسایټس دا ټول په څه کې راځي په مایکروبس کې راځي ها اوس دې خبره کوي کنه وی مایکروبس هاف چینج هیستوري مایکروبس هاف چینج د ساينس مایکروبس هاف چینج دی ارت مطلب څه دی چې ګوره کوم خبره وګورئ نو دا مایکرو ارګانیزمز د ډېر زیاتې فائدې دي که په هیستوري کې موږ وګورو نو د دې هیستوري خبره به موږ وګورو کنه نو هیستوري کې چې کله ګوره مایکرو ارګانیزم مخکې موږ ته پته نه وانه کله موږ صرف د ملیریا خبره وکړو د ملیریا نو د ملیریا د وجې چې دونه خلک مړه شوي دي چې تاسو اندازه هم نشئ لګولی که دغه شان د موږ نن سبا د کووډ 19 خبره وکړو کووډ 19 چې دی نو موږ سره یو ارګانیزم دی کنه ټیک ده یو مایکرو ارګانیزم دی څونه خلک دی مري نو چې دونه ډیر خلک د دې مایکرو ارګانیزم ته وجې مري نو مطلب دا چې مخکې په هیستوري کې د دې څه نام نشان نو موږ بچ دی نو وی چې یاره هغه تاسو به دا اوریدلی کنه چې لکه مطلب خلک وی چې دا چې دینو دا مسله د دې کې دی شي دا د دې مسله کې دی شي دا چې دینو پیریان کې دی شي دا دیوان کې دی شي خدا سي سم هغه ټوله مسله به تاسو هغه به د مایکروبز نه وجه یو بیماری به د مایکروبز د وجه لګیدا موږ ته هیستوري کې پته نه و بیا چې موږ ته پته ولګیدا چې او یاره داسې ارګانیزمز هم پریزنټ دي چې هغه تاسو انفیکشن کاس پولی شي او هغه ډیر زیات سمال دي استاد د هیستوري ټوله بدل شو هغه خلک چې هغه بچ دینو په پیرانو او په باباګانو باندې چې دینو هغه خپل دم درود باندې به چې دینو کو جالي پیران چې سونه نن سبا هم تاسو وینئ نو دغه هیستوري چې دینو چینج شو اوس هم ډیر خلک داسې دي چې هغه چې دینو وایي چې یاره مثال په تور پلانکی له لاړ شو ډنګري له لاړ شو خو د سنت طریقه دا هم د چې ته بیمار شې نو خپل علاج ٹھیک ده لکه یو صحیح دی یو بالکل د قرآن مجید یو آیات دی یو دغه دی یو داسې آیات دی چې هغه بالکل لکه مقدس دی او هغه ته په ځان باندې بالکل د مواچې ټیک ده خو تا ته څه پته لګي چې نن سبا تاسو په خپل نن سبا یوټیوب ته کېنئ دغه څونه چې ویب سایټ دی هغې باندې وګورئ څونه جعلي پیران دي څونه چې دی نو لکه او دا صرف دلته په مسلمز کې نه دا بهر چې دی نو هم دا شیزونه شته په نور مذاهبو کې چې دی نو دا مسلې هم شته صحیح ده نو دغه هیستوري خو یو تاسو سره چینج شو چې یاره ډېرې خبرې به داسې وي چې هغه به مونږ وایو چې یاره دا چې دی نو لکه کنټروورشل تیریز و چې هغه بدل شو بیا که مونږ د ساينس خبره وکړو نو ساينس کې ګوره دا خبره ده که نه چې آیا چې کله د مایکرو ارګانیزمز خبره راله چې او یاره په دې ځمکه باندې چې دی نو داسې ارګانیزمز هم پریزنټ دي چې هغه څه دي ډېر زیات سمال دي او هغه بیماري هم کاز کولی شي نو د دې د وجې مونږ بیا چې دی نو څه جوړ کړل د دې د وجې مونږه انټي بایوټکس جوړ کړل نن سبا چې تاسو دا څونه دوايانې وینئ که نه د انټي بایوټکس او دا نو په دې کې د مایکرو ارګانیزمز غټ لاس دی مطلب دا چې کله موږ جوړو نو موږ پکې د مایکرو ارګانیزمز نه هیلپ اخلو د هغوی سټرکچر ته ګورو د هغوی فنکشنز ته ګورو د هغوی سیل ممبرین ته ګورو د هغوی انزایمز د هغوی پروټین دا ټول هر څه چې دی نو موږ په دې کې سټډي کوو د هغې نه پس یو انټي بایوټک جوړوي ټیک ده نو که موږ ته د مایکرو ارګانیزم د مایکروبس په باره کې پته نه وه ما ته د هغې د سټرکچر په باره کې ما ته د هغې د فنکشن په باره کې پته نه وه نو ما به آیا د مایکرو ارګانیزم چې کوم ما ته پته نه وه نو د دې نه ما انټي بایوټکس جوړ کړو نه به مې جوړ کړی ټیک ده نو دا خبرې ځان سره یاد وساتئ چې مطلب دا چې د دې چې دی نو هیستوري څنګه چینج کړه ساينس یې څنګه چینج کړو ها اوس که راشو مایکروبس هاف چینج د ارت د ګوره دا ټولې خبرې چې دي که نه دا الریډي مخکې را روانې دي خو دلته کې مې درته صرف دونه چې دی نو الابوریټ کړه چې آیا د دې مایکروبیولوژي دونه امپورټنټ ولې دی
د دې نه پس چې کله موږ دا یو وایو کنه نو تاسو ته به بالکل کلیر شي چې آیا مایکرو ارګانیزمز چې دي نو دا دونه امپورټنس ولې دی مایکروبیولوژي کم فیلډ کې داسې چې دی نه سټډي کیږي صحیح ده ښه مخکې ځو اوس کدی ځکه موږ وګورو کنه دا ډایورسټي اف مایکروبیولوژي دا ټیک ده ډایورسټي اف مایکروبیولوژي نه څه مطلب دی اوس ګوره دې ځکه که تاسو وګورئ کنه یو ارګانیزم موږ ویلو چې هغه به سیلولر وي ٹھیک ده سیلولر نه څه مطلب دی چې په هغه کې به سیل پریزنٹ وي صحیح ده او یو ارګانیزم به داسې چې هغه به ای سیلولر وي مطلب دا چې په هغه کې به د سیلولر سیل به پکې پریزنٹ نه وي صحیح ده اوس کدی دې کې موږ وګورو کنه مې خبره خدای چې ډایورسټي څه ته ویل کېږي ډیویژن خورېدل په دې کې څومره چې دی نو لکه مطلب کوم وګورو چې تاسو ته زو ان چې را په هیومنز کې چې دی نو اقسام څومره ٹھیک ده یا که زه تاسو ته وایم چې یاره په مایکروبس کې یا په مایکروبیولوژي کې اقسام څونه دي نو اقسام په دې کې دوه دي مین چې هغې کې یو دی سیلولر یو دی ای سیلولر په سیلولر کې موږ وګورو نو یو ته ویل کېږي پروکریوټس دویم ته ویل کېږي یوکریوټس لومبۍ خبره دا چې پروکریوټس ته وایي او یوکریوټس ته وایي ګوره دا شیزونه چې دا ځان سره لیکي ځان سره پیج بالپن چې دی نو خامخا ساتئ او دا ځان سره نوٹ کوئ نو بیا به راته اسانه ګوره سیلولر کې چې دی نو کوم پروکریوټس چې دي که نه پروکریوټس هغې ته وایي چې په هغې کې ټرو نیوکلیس دا پکې نه وي ٹھیک ده چې کله پکې ټرو نیوکلیس نه که نه دې ته به مونږ څه وایو دې ته به مونږ وایو پروکریوټس ٹھیک ده چې په کم یو ارګانیزم کې یو صحیح نیوکلیس نه وي ګوره دا خبره خو تاسو ته پته ده که نه چې یو سیل دی نو په هغې کې دننه چې دی نو څه پریزنټ وي په هغې کې دننه تا سره چې دی نو نیوکلیس پریزنټ وي ټیک ده د دې نیوکلیس چې دی نو د دنیا کارونه دي مطلب دا چې باس اف د سیل دی څونه اکټیویټیز په سیل کې کېږي دا ټول هر څه چې دی نو څوک کنټرول کوي دا تا سره نیوکلیس کنټرول کوي صحیح ده خو اوس پروکریوټ چې کوم دی نو په هغې کې تا سره چې دی نو څه نه وي تا سره ټرو نیوکلیس نه وي خو اوس موږ د دې اگزامپل ته وګورو نو بیکټیریا شوه ارچیا شوه دا موږ سره په څه کې راځي دا په پروکریوټس کې راځي ټیک ده دا ټول هر څه به چې دی نو موږ لیټر آن چې دی نو ډسکس کوو چې آیا بیکټیریا څه ته وایي دا ټول هر څه خو اوس صرف زه تاسو ته چې دی نو صرف د ډایورسټي اف مایکروبیولوژي خبره کوم صرف انټروډکشن دی نن ښه که بیا موږ یوکریوټس ته راشو نو یوکریوټس کې ګوره یوکریوټس کې چې دی نو ما سره فنجای ده الجیا ده اینډ پروټوزوا دا ټول په څه کې راځي دا تا سره یوکریوټس کې راځي خو ګوره د پرو مطلب دی چې تا سره مطلب دا چې تا سره ټرو نیوکلیس پریزنټ نه وي ټیک ده او د یوکریوټ مطلب دا چې تا سره به ټرو نیوکلیس پریزنټ وي ټرو نیوکلیس پتا سره سوي هغه به پریزنټ وي صحیح ده نو اوس په یوکریوټ کې تا سره کم اگزامپل دی فنجای شو پروټوزوا شو دا ټول تا سره پس کې راځي دا په یوکریوټس ارګانیزمز کې چې دی نو راځي اوس پر راشو ای سیلولر ته کوس ای سیلولر ته موږ راشو نو په دې کې موږ سره وایرسز ټیک ده نو په وایرسز کې چې نو د دنیا وایرسز دي نن سبا نو ټول نو ګورې نو کووډ 19 چې دی نو ټول نه یو غټ وایرس دی مطلب مې دا دی چې مشهور دی او تاسو ګورئ نو څونه خلک د هغې د وجې مري نو دا یو وایرس دی نو دا موږ په څه کې اچو دا موږ په ای سیلولر کې اچو ټیک ده په ای سیلولر کیټګري کې اوس په دې باندې کوېسچن تاسو نو یو کس څنګه کولی شي که وای شو که کوېسچن شو نو تاسو ته سمپلی ویلی شي واټ از مایکروبیولوژي اینډ ډیفاین د ډایورسټي اف مایکروبیولوژي مطلب دا چې واټ مایکروبیولوژي ویل کېږي څه ته او د دې ډایورسټي څه ده مطلب دا چې دا څونه ډایورس دی په دې کې اقسام څونه دي په دې کې سیلولر دی بیا تاسو به ورته څنګه وایئ چې یاره مایکروبیولوژي خو موږ چې دی نو دې ته وایو چې په هغې کې موږ مایکرو ارګانیزم سټډي کوو خو د هغې بیا چې دی نو ډایورسټي دا ده چې په هغې کې دوه ټایپ اوف دي یو ته ویل کېږي سیلولر یو ته ویل کېږي ای سیلولر په سیلولر کې به چې دی نو یو هغې چې موږ سره پکې ټرو نیوکلیس پریزنټ نه وي او یو به هغې چې په هغې کې به ټرو نیوکلیس پریزنټ وي دویمه خبره په دې کې دا ده که نه چې یو ته ویل کېږي یوني سیلولر او یو ته ویل کېږي ملټي سیلولر ګوره یوني مطلب څه دی یوني سیلولر هغې ته وایي که نه چې په هغې کې به تا سره اونلی ون سیل ټول په ټول ارګانیزم به د څه نه جوړ شوي وي دا یو سیل نه به جوړ شي او بیا ملټي سیلولر څه ته وایي ملټي سیلولر سمپل مطلب دا چې په هغې کې به د یو نه زیات سیلز به پکې پریزنټ وي ټیک ده نو یوني سیلولر اینډ
ملټي سیلولر. دا خبره پکې یاد ساتئ. نو دا تاسو دا قشان دي ډیفاین کولی شي چې یاره ډایورسټي اف مایکروبیولوژي مینز سیلولر دی نو پاغه کې ما سره پروکاریوٹ یوکاریوٹ یونی سیلولر ملټي سیلولر او بیا ای سیلولر دی نو پاغه کې چې نو وایرسز. ټیک دا اگزامپل شو دا قشان د پروکاریوٹ او د یوکاریوٹ اگزامپل ته موږ ګورو. نو بکټیریا شو فنجای الجای او دا ټول یوکاریوٹ او پروکاریوٹ کې راځي. صحیح ده. ها اوس دې کې موږ دا چې دی نو موږ سټډي کوو دا موږ چې دی نو سټډي کوو د مایکرو ارګانیزم سایزز. نو په دې کې چې دی نو کله مطلب موږ د هیومن خو چې دی نو دا مایکرو ارګانیزم کې نه راځي خو لکه مطلب دا تاسو دې دا وایي چې آیا مطلب مایکرو ارګانیزم څومره کې دي شي. ریلیټیو سایز اند ډیټیکټیو ډیوایسز مطلب دا چې آیا مطلب تاسو سره چې دی نو یو ارګانیزم دی نو دا څومره چې دی نو د دې سایزز کې دي شي. نو که هیومن آی شو دی کې بیا چې دی نو الکترون مایکروسکوپ هغه شته دی. ټیک دا قشان دی ډي ان اے چې دی نو پکې سایز کې اچولې نو دا ردی ټول هغه سایز دی. خیر دا دونه امپورټنت نه دي خو مطلب دا چې کله ته د مایکروبیولوژي سره ریلیټډ خبرې کوي نو چې تا دا پته لګي چې آیا د دې چې دی نو سایزز څومره دي. ټیک ده. که دا قشان دی موږ د هیر چې دی نو وګورو نو اوس د دې هیر چې دی نو دی څونه سایز اچولې 100 مایکرومیټر. ټیک ده 100 مایکرومیټر. ټیک ده. نو دا موږ سره پس کې راغلی دا تاسو سره چې دی نو د دې سایزز شو. ها سب ډیسپلینز په دې کې چې دینو کم دي دا الریډي مونږ چې دینو ډیسکس کړو خدا به سرو ډیټیل کې مونږ چې دینو صحیح ده. ها ګوره سب ډیسپلین کې مونږ ګورو کنه نو دې څه وایي we field are historically arranged by the type of microbial system under investigation. مطلب دا چې وی هیستوریکنز چې کوم او هغوی وکتل چې آیا دا خو ما سره په دې کې وایرس هم دی په دې کې بکټیریا هم ده په دې کې چې دینو الجای هم ده په دې کې چې دی نو فنجای هم ده پروټوزوا هم ده نو دا ټول خو بیا چې دی نو مکس اپ کی نو خو خبره ده چې د دې لپاره مونږ چې دی نو خپل برانچز جوړ خپل برانچز به څنګه چې د هر یو شیز به یو خپل برانچ وي. که دغه شانته مثال په تور کې زو چې دا یو مایکرو ارګانیزم دی. ټیک ده. نو که داسې مایکرو ارګانیزم زه کله وینم او په دې کې هم هغه کریکټریسټیک په هغه او دا یو بل شو مثال په تور. ټیک ده. اوس زه وګورم کنه چې آیا په دې کې چې کوم کریکټریسټیکس دي لکه په دې کې چې کوم خبرې دي نو هغه په دې یو کې شته. نو که په دې یو کې هغه خبرې پریزنټ وي نو زه به وایم چې ویری دا چې دی نو ما سره څه شیز دی دا د دې سره سیم دی نو دا موږ سره بکټیریا شو. ټیک ده. خو که زه اوس وګورم چې یاره مثال په تور یو وایرس دی. ټیک ده. یو وایرس دی او زه بل یو وایرس ما پیدا کو په دنیا کې ما چې دی نو ډسکور کو. ټیک ده. او هغه وایرس چې دی نو زه وګورم نو زه به ګورم چې آیا د دې کریکټریسټیکس د دې یو سره ملاویږي او که نه ملاویږي. نو که ملاویږي نو زه به وایم چې یاره د وایرس خو دا کریکټریسټیکس وي دا د دې او د دې یو سیم دي نو مطلب دا چې دا نوې چې ما کوم کړی دی نو دا ما سره څه شیز دی دا وایرس دی. سمپل د دې مطلب دا دی کنه چې که یو بکټیریا ده نو زه به هغه په بکټیریا کې ولې اچوم ځکه چې د هغې بکټیریا په شانتې به د هغې کریکټریسټیکس وي. ما به الریډي ډیفاین کړی وي چې د بکټیریا به داسې کریکټریسټیکس وي. په دې کې به یونی سیلولر وي په دې کې به چې دی نو مطلب ما سره به پکې چې دی نو ټرو نیوکلیس نه وي پریزنټ نو دا ټول به زه په څه کې اچوم په بکټیریا کې. اوس ګوره زه به یو سمپل اگزامپل دا درکم کنه چې وایرالوجي موږ په سیلولر کې ای سیلولر کې اچولې وه چې په دې کې سیل پریزنټ نه دی. نو که زه یو داسې سیل ووینم چې په هغې کې سیل شته نه او زه وایم چې یاره جي دا خو چې دی نو دا ما چې کوم دا نوې سیل لیدلې په دې کې خو سیل نشته نو دا به زه په څه کې واچوم دا به زه په بکټیریا کې واچوم. نو دا زه په بکټیریا کې ځکه نشم اچولی چې ما الریډي ویلي چې وایرس چې کوم دی هغه ای سیلولر دی او دا سیل هم ای سیلولر دی نو بیا به زه دا یو سیل ولې چې دی نو په بکټیریا کې شاملوم. ټیک نه. نو د دې د مکس اپ کېدو او د دې د کنفیوژن نه بچ کېدو دپاره څه چلو شو دوی چې دی نو یو داسې دغه چې دی نو جوړ کړه یو داسې مطلب سیستم ځای جوړ کړل په هغې کې چې دی نو دا ټول مایکرو ارګانیزمز ارینج کړل. اوس که دې ځای کې موږ وګورو نو لومبې ما سره راځي بکټیریالوجي. نو بکټیریالوجي څه ته ویل کېږي د سټډي اف بکټیریا. بکټیریا اچیریا دا ما سره څه کې راځي په بکټیریالوجي کې. که دغه شانتې دویم ته موږ وګورو نو مایکالوجي. مایکالوجي مینز فنجای سټډي اف فنجای. فایکالوجي مینز سټډي اف الجای. د دې نه علاوه پروټوزولوجي از د سټډي اف پروټوزوا. Virology means the viruses and immunology means the immune responses. ګوره immune responses مطلب دا کنه چې آیا تاسو سره چې دی نو مثال په تور کې یو بکټیریا یو وایرس چې دی نو ستا باډي ته را انټر شو نو دی به څنګه دته به immune system سره ریسپانس شو کوي. نو دا به هم چې دی نو زه په څه کې سټډي کوم
په مایکروبیولوژي کې. ولی د دې وجه دا ده کنه چې کوم مثال په تور یو بیماری ده لکه اوس نن سبا کووډ 19 دی. نو د کووډ 19 مزه دا معلوموم غواړي چې آیا د چې کله زما د باډي ته دنه لاړ شي نو زما د ایمیون سیستم د څه شو کوي، د څنګه ریسپانس شو کوي، او آیا دې زما د باډي خرابې څنګه. ټیک ده. نو دا خبرې ټولې دا ټول ایمیون دا ریسپانس چې کوم دی د ایمیون سیستم دا فزیولوژي چې کوم ده نو دا به په څه کې سټډي کوم، دا به په مایکروبیولوژي کې سټډي کوم. خو په کوم یو فیلډ کې په ایمیونولوژي کې چې آیا زما د بکټیریا دا کو وایرس دی کو فنجای دا کو پروټوزوا دا چې سم زما د باډي ته انټر لاړ نو زما د باډي به دته چې دی نو سر ریسپانس شو کوي. آیا دته به چې دی نو کم یو داسې ریسپانس شو کوي، کم انټي باډیز به ریلیز کیږي، کم داسې سیلز به اکټیویټ کیږي. نو دا ټول هر څه په څه کې سټډي کوم په سب ډیسپلینز اف دی مایکروبیولوژي کې. ټیک ده. ها اوس دې کې دا چې کوم دی مایکروبز هاف چینج د هیستوري and د دې نه علاوه چې دینو مایکروب چې دینو هیستوري الټرینګ مایکروبز ان شاء الله دا به چې دینو په نیکسټ لیکچر کې چې دینو ډیسکس کوو چې آیا ما سره چې دینو ساينس یې څنګه چینج کړو او بیا چې دینو مطلب اوماقه خبرې دي چې آیا مطلب مایکرو ارګانیزمز چې دینو څنګه چې دینو مطلب موږ ته پته ولګي چې اویره داسې مایکرو ارګانیزمز شته. ځکه چې دا ځان له سیپریټ یو ډسکشن دی نو زه دا غواړم چې آیا دا موږ چې دینو سوکو په یو سیپریټ کلاس کې ډسکس کوو. صحیح ده. نو دې ځای پورې چې دینو موږ څه ډسکس کړل چې آیا انټروډکشن ټو دی مایکروبیولوژي څه ده، چې آیا مایکروبیولوژي ویل کېږي څه ته، په هغې کې چې دینو سب ډسپلن څه دي، په هغې کې چې دینو د هغې امپورټنټ څه دی. د دې نه علاوه ډایورسټي اف د مایکروبیولوژي څه ده، بیا د قشانتي سایزز ریلیټډ خبرې موږ وکړې، بیا د هغې د سب ډسپلنز خبرې راغلې چې آیا مطلب ولې چې دی نو دا سب ډسپلن ضرورت راغلی، د دې دونه امپورټنټ سو انویسټیګیشن د دې وشو، د هغې نه پس چې دی نو د دې د سب ډسپلنز وغیرہ ټول هر څه چې دی نو سٹارټ شو. ان شاء الله نیکسټ کلاس کې به چې دی نو د دې دا خبره کوو چې آیا مایکرو ارګانیزم چې دی نو هیستوري څنګه چینج کړو او څنګه چې دی نو دا ټول خبره راغلي. صحیح ده. سو ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې به ملاویږو. السلام علیکم.